الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا سورة البقرة دا ندینا مخکې منګه هغه 15 علامات بیان کړو د متقیانو، یعنی د الله نه چې څوک یریږي هغه 15 علامات موږ بیان کړو. اوس په هغې پسې وروسته دا د نورو کسانو علامات دي چې دغه موږ بیان کړو دپاره د دې چې موږ دا یې زده کړو او په دې خپلو زړه کې کیدو او په دې ذهنونو کې راولو د عمل په نیت باندې چې په دې باندې موږ عمل وکړو. ولې چې دا قرآن کریم داسې سمندر دی د دې نه چې څومره ملغلرې هم انسان رایستی شي نو په دې کې دي. خو د دې د نیت د صحیح نیت چې سړی صحیح نیت وکړي او الله رب العالمین ته خپل ځان خاص کړي نو بیا ترې هغه سړی فایده اخیستی شي. او که د دنیا څه مطلب او دا آیاتونه په ځان باندې پټ کوي نو هغه سړی بیا د دې نه هېڅ فایده نشي اخیستی. نو راځئ چې دا څو نوي علامات دي بلکې د الله حکمونه دي چې دا بیان کړو. نو اوس په دې کې الله پاک فرمایي بلا من کسبه، ولی نه ده من چا چې کسبه وکړه کسب یې کړه سیئة یوه ګناه و احاطت او راګیر کړو به هغه، یعنی که چا چې یوه ګناه وکړه او دا انسان دې ګناه راګیر کړو نو خطیئته نو د هر طرف نه هغه ګناه دا کس راګیر کړو پس فاولئک پس هغوی دي اصحاب النار ملګري د اور، یعنی په اور کې به دا اوسېدونکي همیشه دپاره هم فیها خالدون او دا به په دې اور کې همیشه دپاره اوسېږي. لکه ګناه دومره بده خبره ده د الله د ناراضګیه. ګناه څه ته وایي؟ اول خو دا ګناه پېژانده پکار دی. منګه د عامو خلکو او صرف دا الفاظ یې زده کړل دي، نور په دې نه پوهېږي چې دا ګناه څه ته وایي. ګناه هر هغې خبرې ته وایي چې الله ته انسان په دې قرآن کریم کې منع کړی دی. مثال په طور غیبت، په چا پسې خبرې، چغلي او زنا، دروغ او داسې نور هم ډېر څیزونه دي چې انسان ته الله منع کړی دی، دغې ته ګناه وایي. او د مسلمانانو بېعزتي، د مسلمان بېعزتي چې دا حرامه ده او نن سبا یې موږ هر څوک کوو، دغې ته ګناه وایي. اوس بیا وروسته د نیکانو خلکو خبره کوي والذین او هغه خلق آمنو چې ایمان یې راولی او عملو او عمل کوي الصالحات نیک اولئک دا هغه خلق دي اصحاب چې ملګري دي الجنه د جنت هم فیها خالدون او دا په دې جنت کې همیشه وي. وسغه دا الله رب العالمین هغه خبرې کوي کمې چې بني اسرائیلو ته کړی د یعقوب علیه السلام چې کوم نسل و دا اوس چې اسرائیل باندې یادېږي دې ته دا خبرې چې کړی نو الله پاک د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم یهودو په مدینه کې 3 که 4 قبیلې وې دا د نبي صلی الله علیه وسلم هغه یهودو یعنی بني اسرائیلو ته دا خبره کوي چې تاسو زمونږ مخکې د موسی علیه السلام په کتابونو کې دا خبره کړې وه چې هغه خبره ورته اوس ور یادوي. وإذ أخذنا هر کله اخذنا چې واخیستله مونږه میثاقه کلکه وعده بني اسرائیل
د بني اسرائیلو نه هغه وعده څه وه او وعده دا وه لا تعبدون تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مگر د الله د الله نه ما سیوا به د هیڅ چا عبادت نه کوئ وس عبادت پیژانده پکار دی چې عبادت څه ته وایي عبادت دې ته وایي د الله نه ما سیوا به چاته سجده نه لګوئ د الله نه ما سیوا به د چا اډر نه منئ دین کې د چا اډر به نه منئ چې په هغه کې د الله خبره نه اډر منلو ته عبادت وایي وبالوالدین احسانا وس دا شماره ایک نمبر باندې راغی لا تعبدون الا الله د الله نه ما سیوا به عبادت هیڅ چا نه کوئ ایک نمبر شو وبالوالدین احسانا او د مور و پلار سره به نیکي کوئ دو نمبر شو په 3 نمبر وذی القربه او د خپلوانو سره به نیکي کوئ د خپلوانو سره جنګ جګړې او دا اوتې بوتې نه دي کول پکار بلکې د خپلوانو سره چې څومره رشتې مضبوطیږي او ښې خبرې پکې کېږي نو دا د ثواب کار دی الله پاک په دې باندې حکم کوي دا دی دی بني اسرائیلو ته ویل وی دا خبرې خو دا زموږ دپاره هم دي هسې نه چې دا خلک دا ووایي چې یاره دا خبرې خو بني اسرائیلو ته شوې نو دا خو هغوی ته شو دي موږ ته نه دي نه دا موږ ته هم دي څنګه چې هغوی ته کومې خبرې شو دي دا زموږ دپاره هم دي صحیح شوه والیتامه او د یتیمانانو سره به ښېګړه کوئ چې څومره وس د انسان کیږي د وس مطابق د یتیمانو سره ښېګړه کول پکار دي والمساکین او د مسکینانو سره کم چې فقیران مسکینان لکه دا غریبان چې څوک دې ته مسکین وایه داسې نه چې به راغلی او خیر ټولی او جامې زړې اچولي او دانې راټولوي دغې ته فقیر نه وایي دغه خو چېرته څه ګڼ کپان غوندې کي څه خپل یو دندی چالو کړي یو دندی سټارټ کړي او بس هغه کار کوي مستحق کس او کوم چې غریبان د چا چې بچي وسې نه کېږي دې ته مسکین وایم وقولو ښه دغه شومه چې هغه نمبرینګ رانه هیر شو که نه لا تعبدون الا الله په ایک نمبر راغی د الله نه ما سیوا به د بل چا عبادت نه کوئ په ایک نمبر شو وبالوالدین احسانا د مور و پلار سره به نیکي کوئ په 2 نمبر شو وذی القربه او د خپلوانو سره نیکي به کوئ په 3 نمبر شو والیتامه او د یتیمانانو سره به خیر ښېګړه کوئ په 4 نمبر شو والمساکین او د مسکینانو فقیرانو غریبانو سره به ښېګړه کوئ او مال امداد به ورسره کوئ په 5 نمبر شو وقولو للناس حسنا او د خلقو سره د عام خلق چې کوم دی د الله د مخلوق چې دی د دې سره به ښې خبرې کوئ خوږې خبرې به ورسره کوئ او پستې خبرې به ورسره کوئ واقیموا الصلاة په 6 نمبر منځ راغی واقیموا الصلاة په 6 نمبر منځ راغی وآتوا الزکاة او په 1 نمبر زکات راغی دی چا ته دا خبرې کولې دی بني اسرائیلو ته کړ وی نو دا مونږ ته هم دي دا خبرې ښه که په مونږ کې دا صفات نه او د الله دا حکمونه مونږ ونه منو نو بیا به څه کېږي بیا به دا کېږي ثم تولیتم او بیا تاسو واوړېدئ د الله پاک هغه بني اسرائیلو ته یهودو ته د خپل احسانات او د دغه یادوي بیا تاسو واوړېدئ ستاسو مشران بیا واوړېده الا قلیلا مگر لږ منکم له تاسو نه وانتم موردون او تاسو مخ اړونکي یئ تاسو مخ اړونکي یئ واذا اخذنا میثاقکم او اوس دا غبل حکم دی الله پاک هغه ورته ور یادوي چې ما تاسو ته په تورات کې دا ویلو او هر کله چې موږ واخیستل ستاسو نه لا تسفکونه چې تاسو به نه تویوئ دماءکم د یو بل وینې یعنی مرګونه به نه کوئ د یو بل مرګونه به نه کوئ یو بل به نه مړ کوئ ولا تخرجون او مه وباسئ نه به وباسئ خپل کسان د کورونو نه چې هغوی ته به چالونه جوړوئ او هغوی ته به دغه جوړوئ
او بیا په څه طریقو به د خپل کورونو نه وباسئ د خپل قوم کسان انفسکم د قوم خپل من دیارکم د کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون او تاسو گواهی الله پاک ورته دا خبرې ور یادوي نو که دا خبرې موږ باندې هم د خپل مسلمان ورور وینه دا حرامه ده مرګونه دا په موږ باندې حرام دي په الله پاک په دې قرآن کې په دې کتاب کې خپله خبره په بل ځای کې کوي چا چې یو نفس دا ترجمه ده چا چې یو نفس بغیر حق قتل کو په ناحق قتل کو نو گویا چې هغې ټول خلق قتل کړل دي ثم بیا انتم هؤلاء تاسو هغه ډله یئ تقتلون چې تاسو وجنئ انفسکم خپل خلق وتخرجون او بهر ته وباسئ فریقا یو ډلیله منکم له تاسو د قوم خپلنا من دیارهم د دوی د کورونو نه په ناحقه بیا دا کسان وباسئ د کورونو نه دیو یا وله کورونه سیزئ یا ورته نورې څه طریقې جوړوئ تظاهرون او بیا تاسو مدد کوئ علیهم د دوی خلاف بالاثم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره دا بعضې خبرې وې چې ما تاسو ته د دې کلام الهي نه وکړې او انشاءالله په نورو درسونو کې زمونږ اراده ده چې مونږ دا مختصر حکمونه د الله راغونډ کړو او چې مونږ بیان کړو کوم چې زمونږ دپاره ډېر اهمي نو الله به پرې مونږ له اجر راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین